جلالي صاحب امریکا به مثلا دغه خبراتو نه هغه څه چې د سولې په نوم جریان لري یو هدف لري سیمې هیوادونه به نور لیکن موږ ته خو مهمه ده چې سوله په دې معنی راشي چې جګړه ختم شي. د دغه فرصت نه موږ په کم ترتیب استفاده کولی شو. اوس مخکې ما اخیار صاحب سره چې دغه بحث وکړو اډې ومنل شي اډې ونه منل شي. پاکستان او چین او نور هیوادونه د خپل ګټو په اساس باندې لګیا دي په دغه لوبه کې شامل دي. خو په دغه لوبه کې څوک شامل نه دي هغه منګي څنګه ځان شاملوي شو په دغه لوبه کې. ګورې دا طبیعي ده، هر څوک باید خپل ګټو دفاع وکړي او هر څوک دا د سیاست دغه ابتدایي اصول دی چې څوک د چا لپاره نه قرباني ورکړي او څوک د چا لپاره نه مصرف کوي. هر څوک که مصرف کوي که هر څوک قرباني ورکړي د ځان لپاره کوي. نن کله چې موږ وایو چې چین که دې لوبې ته رادانګي یا که پاکستان دغسې یو ناسته کې ګډون کوي لکه نن چې کابل کې کړی موږ د دې ناستې هر کلی چې کوو دا په دې معنا نه ستو چې دوی موږ ته ډېر حسنیت لري یا د موږ له غمه مړه دي. چین یا نور د سیمې هیوادونه دوی خپل یو تهدید احساسوي چون موږ ګاونډیان یو او افغانستان یو په خطرناکه جغرافیه بدل شوی او دغه هیوادونه چون باثبات دي نه یوازې چې باثبات دي بلکې دغه د ترقی او د پیشرفت په یو ډېر ښه مرحله کې واقع دي. نو دوی د افغانستان تهدید احساسوي دې لپاره دوی فعال شوي دي. موږ ځکه هر کله کوو چې په دغه نقطه کې زمونږ او دغه هیوادونو ګټې سره غوټه کیږي. دوی موږ لپاره امن ځکه غواړي چې دوی ځان محفوظوي یو احتمالي خطر احساسوي له هغې ځان محفوظوي. موږ عملا په دې خطر کې واقع یو بلکې موږ عملا د دې خطر قربانیان یو. نو موږ ته باید امن غواړي یو احتمالي خطر نه ځان محفوظوي. زه د احتمالي خطر نه د محفوظولو په خاطر باندې امن غواړي. دغه فرصت نه موږ څه رقم استفاده کوي شو. دا ډېره مهمه ده. نن چې څه وویل سو په دې غونډه کې عموما په درې موضوعاتو بحث شوی ده چې سوله ده، ترهګرۍ ضد جګړه ده او اقتصادي همکاري ده. دغه درې واړو ته موږ تر دې ټولو هیوادونو ډېر اړتیا لرو. موږ فقیر دولت یو، موږ جګړه ځپلي یو او موږ له 40 کلونو راهیسې موږ سوله نه لرو. خو مشکل چیرته ده؟ مشکل دا ده چې دغه هیوادونه چې سوله غواړي که دوی ترهګري له منځه وړل غواړي که دوی اقتصادي همکاري غواړي طبعا دوی خپلې ګټې پکې ویني. خو د دې په دې غټ تصویر کې موږ خپلې ګټې هم وینو. خو بحث دا ده چې د دې فرصت نه د استفادې لپاره افغان حکومت مستقلانه تصامیم پورې اړه لري چې افغان حکومت څنګه خپلې ګټې تعریفوي او د هغه تعریف په رڼا کې څنګه له دې فرصت نه استفاده کوي. که چېرته افغان حکومت خپلې ګټې په داسې ډول تعریفوي چې ګمان کوي چې موږ باید نور په هر صورت چې باید موږ یو طرف سره ودرېږو او ولو که موږ د یو طرف د ګټو قرباني کیږو هم موږ باید ودرېږو یو طرف سره. په هغه صورت کې موږ نه یوازې دا چې له دې فرصت نه استفاده نه کوو بلکې هغه څه چې موږ نن فرصت بولو هغه عملا موږ لپاره یو مشکل باندې یو خطر ده. ځکه چې که افغان حکومت یو طرف سره درېږي نو د سیمې هیوادونه بیا په همغه سترګه دې ته هم ګوري. لوی هیوادونه که خپلو کې رقابتونه لري که خپلو کې سره سیالۍ لري دوی نه قرباني کېږي، د دوی ګټې قرباني کېږي یو سیمه کې. خو د موږ د سرنوشت خبره ده، موږ ته د ژوند خبره ده، زموږ ازادي، استقلال، حیثیت، ژوند چې اولنی حق ده. زموږ ژوند دلته خطر کې واقع ده. دا دې پوره لري چې افغان حکومت څومره دقیق درک لري له دې وضعیت نه او څنګه بیا د وضعیت سره تعامل کوي. موږ چې د چین هرکلی کوو یا د سیمې نورو هیوادونو دا ځکه موږ دې ته د فرصت په سترګه ګورو. زموږ د بهرنیو چارو وزیر کومې څرګندونې چې وې او تر اوسه پورې چې زموږ کوم سیاستونه دي دغه درک موږ لرو او دغه استقلالیت موږ لرو که نه چې دغه فرصت نه استفاده وکړو. تر کومه چې لیدل کېږي افغان حکومت خپلې ملي ګټې له داسې یو منظره تعریفوي چې دوی فکر کوي چې باید چون دوی هغه استدلال دا ده چې امریکا موږ ته د کال 4 نه تر 5 میلیارډ ډالرو پورې لګښت راکوي او دا جګړه د افغانستان جګړه ده او موږ باید دې جګړې ته مصمم اوسو او دا جګړې ته دوام ورکړو ځکه امریکا مصرف راکوي. نو د دوی تعریف دا ده چې موږ یو برقدرت سره ولاړ یو. خو هغه څوک چې انتقاد کوي دا بحث مطرح کېږي چې ښه که چېرته موږ امریکا سره دا جګړه په مخ وړو په هر قیمت آیا موږ د امریکا باوري او قابل اعتماد پارتنران یو؟ آیا موږ له 2001 راهیسې د امریکا قابل محاسبه پارتنر پاتې شوي یو؟
که چېرته موږ د امریکا قابل محاسبه او قابل اعتماد پارټنر وو نو باید دا وضعیت په دغه حالت نه و، فقر باید دغسې نه و، باید انکشاف سوی وای، پرمختګ سوی وای چې امریکا په موږ اعتماد کوو. کابل منځ کې خو به جګړه باید نه وای، کابل منځ کې باید جګړه نه وای، باید افغانستان هغه حالت ته رسېدلی وای چې ایران د شاه په دوره کې و. هغه وخت کې ایران په منطقه کې د امریکا یو متحد و. نو موږ چې د وضعیت ته ګورو او د امریکا تعامل ته ګورو چې امریکایان په څومره ارزانه بیه د افغانستان ملي ګټې قرباني کوي او د خپلو ډېرو عادي ګټو لپاره زموږ ملي ګټه قرباني کوي، نو دا چې ګورو بیا سړی ویني چې هغه لاره چې افغان حکومت غوره کړې ده دا د موږ د ګټو لار نه ده. وروستی مثال که تاسو زه ووایم چې په کونړ کې کومه غمیزه وړه ورځ رامنځته شوې ده، 15 ماشومان ښځې ملکیان په دې کې شهیدان شوي دي. یو غږ نشته چې له ارګه یا د نظام د ټریبیون نه پورته سي او حد اقل ویغندي، یعنی غندل جړا ده، نو هغه جړا هم نه راپورته کیږي. نو کله چې امریکا راځي موږ وژني، زه نه پوهېږم امریکا سره موږ په کومه برخه کې مشترکې ګټې لرو چې موږ په حساب بیا خو بحث بیخي خلاصه کیږي. نو خبره دا ده چې استقلالیت چې نه وي نو بیا خو نو ګټې دې هم نشته، بیا خو تصمیم هم د بل چا دی. که زه یوې نقطې ته تاسو په اجازه دلته اشاره وکړم، مثلا اقتصادي همکاري چینایان وایي چې موږ دې ته لیوالی یو چې سیپیک افغانستان ته هم وغځوو. سیپیک د چین په پاکستان کې 80 میلیارډ ډالر پروژه ده چې د پاکستان اقتصاد شاید رنګ بدل سي دې سره. چینایان وایي چې موږ غواړو د افغانستان ته وغځوو. افغانستان غځېدل خو لا پرېږدئ، امریکایان په پاکستان کې د سیپیک مخالف دي او په ډېره لوړه کچه یې په ښکاره ویلي دي. نو چې پاکستان کې مخالف دي او افغانستان کې دوی عملاً حضور ولري، موږ د سیپیک د پروژې د غځېدا احتمال ډېر لرې خوب ښکاري. صحیح، مننم. اخر صاحب زه بیا هم هغه بحث ورځم. عمران خان وایي چې ما امریکا او طالبان سره په یو میز کېنول. دلته کله که موږ د افغان حکومت خبره کوو چې د ټول بس د امریکا خوا ولاړ دی او هغه تعادل نه دی ساتلی او د هغه په نتیجه کې موږ د هغوی د اهدافو قرباني کیږو، د افغانستان منافع نه ساتل کیږي. کله چې طالب سره دی چې دا فرصت لري چې مستقل نور ځین خبرې وکړي، لیکن عمران خان لګي یو طالب او امریکا سره په یو میز کې نه، خو بیا هلته د عمران خان خبره نو بیا او د هغې شرایط مطرح کېږي او لومړی ځای پیدا کوي. نو د هغې رول د طالبانو دریځ څنګه ګڼي په دغه وضعیت کې؟ آیا د افغانستان نور هم دغه خواته نه ټیلوي؟ یو خواته د طالبانو چې رقم دریځ دی، بل خواته د حکومت څنګه دریځ دی چې زموږ په اړه پاکستان او امریکا او نور هیوادونه تصمیم ونیسي او هغوی فیصله وکړي؟ زه یوه خبره باید درته وکړم چې په حقیقت کې ډېر څه پاکستان ته پاتې هم نه دي چې ویې غواړي. تا د څو نمونې درکوم. دې حکومت ډیورنډ رسره ومنه، دا واقعیت ده. غزني سیم د کوټه نونې څخه تر کم ځای پورې ورسېده. هر ورځ ته وینې چې د افغانان په څومره کړه سره مخ دي. ته په ننګرهار کې وګوره، هره شپه خلک په سړکونو باندې کوي، په کاش کې په یوه شپه په دوه شپه باندې د ویزو نوبت ورسي ورته، په کراتو باندې کته شوي دي چې ماشومان په خوږنده شوي دي، سره بې فته شوي دي. یوه ویزه د همدې حکومت چارواکي د پاکستان سفارت سره په تړاو یا په پټه باندې په اړیکه کې په 200 ډالر باندې خرڅوي. که څو 200 ډالر ورکړي ویزه ورته کېږي، که نه په میاشتو باندې افغانان ګرځي. حکومت د دې پوښتنه ونه نه کوي. حکومت په دې باندې څه دپاره چپ ده چې دومره غمیزه پیدا کېږي. د په حقیقت کې موږ د پاکستان لپاره پرېښې څه شی دي. ډېرې خبرې وکړلې او کله هم چې دا وویلې چې استقلالیت نشته، نور خبرو ته څه حاجت دی؟ ټولې خبرې په همدې خلاصه کېږي. د طالبانو رویه دریځ او د هغې دغه سیاست څنګه دی، هغه هم موږ هم دغه خواته ټیلوئ. دا چې عمران خان دا خبره کوي چې ما طالب او امریکا په یو میز کېنول، نو دا خو ډېره واضح خبره ده. ګوري، د عمران خان خبرې به هغه وخت صدق پیدا کړی وای چې دې نه وړاندې طالب او امریکا مخامخ سر خبر ته ناست نه وای، دا ډومبی وار وای. د طالب او د امریکا ترمنځ د شپږو کاڼو د 2 کاڼو راهیسې مستقیمې خبرې روانې دي او په دې وروستیو کې دلته کېني خو چې خبرې روانې دي، خو خبرې روانې دي بیا نو ګوري یو چیر ګوري نه بخښنه غواړم خیر صاحب، ولې بیخي دې خبرې نه ساتي واخواته تېرېږو. خبره دغه نه ده چې یوازې د اروپا او د قطر نه وروسته راځه چې یوارې اسلام آباد کې هم سره کېنو. خبره دا ده چې ټرمپ غوښتنه کوي د پاکستان نه او د هغې غوښتنې په نتیجه کې دلته سره کېنول کېږي. نو ټرمپ چې غوښتنه کوي خو د یو څه دپاره کوي که نه؟
خبره دغه ده. یعنی دلته خبره ده چې د نورو د غوښتنو سیاستونو هلته که طالب دی دغه هم دغسې رویه ده او دلته د دې حکومت هم ګورې زاغ صاحب خبرې هر څه د پردې تر شا روانې دي. د خبر د واقعیتونو نه تر اوسه موږ خبرو تاسو خبر یې متاسفانه معاملې پردې شاته کېږي. د هېڅ شک نشته ده. دا تا نن چې د مطبوعاتي کنفرانس ترسره شوی ده ته فکر کوې چې د محمود شاه قریشي و د چین وزیر خارجه او زمونږ بېواک او د ولسي جرګې د نشړه شوی وزیر خارجه چې پکې کېناسته او د خبرې کړې ته فکر کوې چې همدا واقعیتونه دا نه دي. دا خو په دې خاطر باندې چې رسنیو ته یو رنګ ورکړ شو ورته په دې خاطر باندې چې اذهان مشوش دي یا خلک تیر باسي دا خبر کېږي. واقعیتونه دا نه دي. واقعیتونه دا دي چې د پردې تر شا خبره ډېر سختې وي. دا چې د واقعیت د طالبانو د امریکا ترمنځ به واقعي اجنډا څه شی وي، واقعي خبره به څه شی وي، اړې به وي، د پاکستان نقش باندې به خبرې کېږي، د امریکا دپاره به په کومو خبرو باندې وي. دا خبرې وروسته دي. دا به هغه وخت کې دې ته انتظار وباسو چې پر خبرې ترسره شي کم تر کومه شروع شي. اوس هغه څه چې واقعیت دغه دا ده چې د خبرې به چې ترسره شي. ښه خبره ده وکړه چې پردې تر شا چې دي دا یعنې داسې چې معاملې کېږي پردې تر شا کېږي. نو دا ښه خبره نه ده چې داسې چې خبرې کېږي ګرچې هغه ورځ اشرف غني ویلې چې هېڅ شی هم پټ نه وي خو رښتیا هم پټ نه وي. مثلا طالبان هم دا ووایي چې ولې په اسلام آباد کې کینی او دلته طالبان نه څه غوښتل کېږي. طالبان هم تر اوسه پورې هېڅ نه وایي. ګورې ما درته مخکې ویم چې دا پردې شا خبرې دي. طالبان هم پردې تر اوسه پورې طالبانو د دې ناستې په اړه باندې رسما نظر خار کړی نه دی. اجازه راکړه. خو یعنې څه پټ روان دي. نه ګوره که دا خبر په اسلام آباد کې وشي، اسلام آباد زمونږ ګاونډی د هغه ګاونډی ده چې د افغانستان په قضایو کې طرف چې ډېر دخیل ده. هم د طالبانو سره په اړیکو متهم ده، هم د افغان حکومت سره. خو اړیکې خو څه کوي افغان حکومت خو بیخي د پاکستان یوه خبره هم زموږ ته نه غورځوي تر قبایلو پورې د ډیورنډ په هر څه ورتېر شو ورته. نو مشکل حل دی. نو بیا مشکل ګوره ما درته وایم چې دې کې هېڅ شک نشته ده چې پاکستان د افغانستان په قضایو کې ځان لپاره غوښتنه برخه غواړي او دې کې هم شک نشته چې زموږ حکومت د موازنه برقرار کړې نه ده. خو راځئ د انتظار وکړو چې په پاکستان کې چې کومه غونډه جوړېږي دا غونډه خو بیا چیرې جوړېږي. قطر افغانستان نه ده، ایران افغانستان نه ده، چین افغانستان نه ده، پاکستان د افغانستان نه ده. د افغانستان چې بهر وي بیا زموږ دپاره څه پروا کوي چې هغه په کوم هېواد کې وي. خو د افغان حکومت د پاکستان لپاره د تر طالبانو ما درته وړاندې دا څه پاتې نه دي چې افغانستان حکومت ورکړی نه وي. یو شته متوه چې دا پاتې چې افغانستان حکومت ورکړی نه وي او پاکستان د طالبانو غوړ پاتې شي. ما مخکې تاسو ته ویلي چې یوازې بحث دا نه دی چې اډې منل کېږي. د سیمې د هېوادونو په فشار باندې اډې نه منلو بحث هم شته دی او دم یعنی دلته د افغانستان د ګټو په اساس نه بلکې د سیمې د هېوادونو د ګټو په اساس باندې دغه بحثونه روان دي چې طالبان دغه اډې ومني که ونه مني. دا زه چې وایم چې پردې شاته خبرو کې معاملې رواني خیانتونه. خبره دا ده چې طالبان ووایي چې چین مانه څه غواړي، پاکستان مانه څه غواړي او امریکا مانه څه غواړي. دا ولې نه وایي؟ تاسو ویل چې تر اوسه پورې هېڅ نه دي ویلي. غم هم دا ده چې هېڅ نه وایي که نه. زه ګوره ځکه نه دي ویلي چې تر اوسه پر ناسته نه ده شوې، تر اوسه پر خبرې نه ده شوې، تر اوسه پر اجنډا معلومه نه ده چې دوی پرې کښېني خبرې وکړي او د دواړو خوا ترمنځ مذاکرات وشي. بیا د هغې نه وروسته به حتما طالبان دا خبرې رسنیو سره شریکوي. خو مخکې تر مخکې چې هغه غونډه نه وي شوي. کور د ودان خو دلۍ ناستې شوي دي. دا اخري ناسته خو دوشنبې کېږي خو د هغې نه مخکې دلۍ ناستې شوي دي. شفیقي صاحب دا خبره مې جلالي صاحب سره موضوع کړله. حکومت دا توقع نه پوهېږم څونه درسته ده که نه، خو د ملت په توګه زموږ سیاسي احزاب ګوندونه خلک دغه رقم وضعیت کې چې دلته د هغه تهدیدونه ګواښونه چې افغانستان ته متوجه دي سیمې هېوادونو ته هم دي، یعنې یو فرصت هم شته دی. دغه فرصت نه څنګه استفاده کولی شو د یو ملت په توګه که حکومت یې نشي کولی سیاسي احزاب ګوندونه نور خلک دې کې څه رول لوبولی شي؟ جلالي صاحب ډېره معقوله او ډېره ښه اشاره وکړه څه رقم څه هغه په کار دی. موږ تر هغو پورې چې حکومت د ملت د غوښتنو د ارمانونو د لومړیتوبونو ترجمان نشي، یعنی حکومت داسې حکومت نه وي چې هغه د خپل ملي حاکمیت په رڼا کې د خپلو خلقو د غوښتنو مطابق
د دنیا سره په چانو کینی د ګاونډیو سره د نورو نه د سولې مسله نه په نورو اقتصادي مسایلو کې چې موږ ممکن نه دي چې موږ د دغه حالت نه راووځو خپل د ملت ګټو ترجماني وکړای شو. یوازینی تر ټولو لویه ستونزه همدغه ده چې موږ حکومت لیکن د یو طرف سره د یو طرف ترجمان دی بیخي د هغو سره د اتحاد خبرې کوي او هغه داسې متحد دی. جلالي صاحب ډېره ښه اشاره ورته وکړه. هغه داسې متحد دی چې هغه په د موږ د طرفه ټول عامه تامه په اصطلاح رعایت دی د ملګرۍ او د تعهد او یا د دې نام ورته رانوم به زه نه اخلم. خو د امریکا لومړیتوب په دې منطقه کې تر دې اندازې پورې ګوره د هغه نه لوېدلې خبره ده چې د افغانستان د سولې په رابطه د افغانستان حکومت دوی ته د مشورې تر حده هم د مشورې تر حده پورې اهمیت نه لري. د سولې پروسه شروع شوه، موږ تاسو په شهیدان یو، خلیلزاد و شاوخوا ولاړو، طالبانو سره خبرې، نورو ځایو د حکومت د غربي مطبوعاتو خبره و چې راووتې چې اشرف غني حکومت د خبرو نه پټ منځوي ساتل شوي دي، ګوښه ساتل شوي. یعنې چې د افغانستان د برخلیک او د افغانستان د آینده په رابطه د امریکا پرېکړې دغسې استقلالیت ولري او د افغانستان حکومت نه پوښتي، د ملت خبره به څوک مطرح کوي. شفیق صاحب ملتونه کوي دغسې کارونه کنم، حکومت که خیانت کوي احیانا داسې یو تصمیم نیسي چې هغه د افغانستان په ضرر تمامیږي. سیاسي احزاب، شخصیتونه، خلک، مدني ټولنې دا ټول په حکومت فشار راولي. دا مسله ښکاره مثلا زموږ دغه احزاب د سولې په اړه، پاکستان سره د خبرو په اړه، د امریکا سره خبرو په اړه واضح دریځ ونیسي چې د ملت دریځ دغه دی. انتخاباتو په اړه خو زموږ سیاسي احزاب سره ښه کیني، ائتلافونه هم جوړوي، غونډې هم جوړوي، حکومت ته اختارونه هم ورکوي، هغه بیا نتیجه ورکوي که نه ورکوي هغه بېل بحث دی. خو د سولې په اړه، امریکا سره د روابطو په اړه، هغه مواردو کې چې زموږ سرنوشت او زموږ راتلونکي ورپورې تړلې ده، دغه احزاب، سیاسي شخصیتونه داخلي د هېڅ خبره هم نه کوي. یو مشکل همدغه دی چې متاسفانه 40 کالو راهیسې 4 لسیزې پوره شوې په افغانستان کې جنګ دی او دا جنګ دغسې موږ شخصیتونه یې وخوړل او داسې شخصیتونه یې راپورته کړل چې هغه په دې جنګ کې راپورته شوي دي. د جنګ راپورته شوي جنګ اقتصادي ملوث دی، شخصیتونه یې، سیاستمداران یې د ټول د خپلو ګټو ډېر تابع وي او ملي ګټې متاسفانه تر ډېره حده پکې. زه داسې کلي حکم به دغه نه کوم، ډېر سیاستوال به یا لږ قوت لري یا ډېر اخلاص به لري، مګر په مجموع کې تر څو موږ د خپل هېواد، د خپل ملت د ارادې او د آینده په رابطه د عمل واک وانخلو، واک ونه لرو، که د حکومت په بڼه وي چې رسمي شکل یې همغه دی، که په مجموع کې د ملت یو بل محور وي چې راټول شي، د دې په بڼه وي چې داسې یو ملي محور جوړ نشي چې د ملت ګټې په هغو کې تعریف شي او د ملت د ګټو په دفاع کې هغه د دنیا سره، د منطقې سره خبرو ته کیني او یو ځای پیدا شي چې د افغانانو د دغه حالت دفاع وکړی شي. د دې نه پرته ډېره سخته ده. د موږ دغه سیاسي ډلې محکوم په دې چې څوک څنګه په چا خرڅوي او معامله را باندې کوي، بس موږ محکوم په همدې چې دا به کېږي. متاسفانه همدغسې ده. اوس موږ په همدغسې حالت کې یو. د خلیلزاد د خبرو بهیر چې څنګه شروع شو، حکومت اول 12 کسیز پلاوی، هغه حکومتي خلق دي، بیا هغه مشورتي بورډ چې اعلان کو، په هغه کې یو بل معجون جوړ کو، اعلان شو، بیا چې په هغه کې موافق به دی نه دي چې هغه وایي چې موږ فقط مشورتي بورډ یو، عملي خو د سولې په پروسه کې د ملت په مجموع کې هغه معاصر اطراف د سولې په پروسه کې عملاً باید دخیل وي، عملي لارو چارو کې حکومت
دغه سیاسي احزاب د انتخاباتو په سر باندې کېناستلی شي خو د سولې په سر دې مخبل کېني کنه خو دغه زمونږ طالبانو سره زمونږ دا شر دی امریکا سره زمونږ دا خبره ده دغه قصه زه هم دغه ټول دریس خو رامنځته شي کنه ګورئ دغلته یوه مسله چې مخکې ورته پخوا مې اشاره شوې مخکې دلته په دې بحث کې مې یاده شوه هغه هم دا ده دغه یو متل دی په هغه کې وایي چې بې عقل هماغه څه کوي چې هوښیار یې کوي مګر د ډېرې خرابۍ نه وروسته هغه دري هغه یې د مانه متاسفانه هغه الفاظ یې مانه موږ به بالاخره دې ته مجبوري یو د ملت به مجبوري ټول چې په یو محور راټول شو او د ملت د ګټو مطابق د ملي حاکمیت مطابق هم امریکا ته ځواب ورکړو هم ګاونډیو ته یو د ملت دفاع وکړو یا به دې ته یا به خدای مکړه هغه تاریخ چې د هدیره ده د تمدنونو افغانستان به هم د دغسې هدیرې یو قبر وي نو دغه دوه لارې کې ولاړ یو نو اول غفار خان خبره ده خدای دې وبخي چې یا به یو کېږو که نه ورکېږو نو خبر هم دا ده زه وایم دا وروستی داسې فرصتونه دي چې که موږ راپورته نه شو یعنې په مجموع کې په دې فکر ونه کړو چې ښایي موږ ګټې چیرې تضمین دي څه رقم دي امریکا راغلې دلته پوځي اډې لري د پوځي اډو دپاره مصنوعي جنګ په لار اچول شوی جوړ شوی هره ورځ افغانان اوس ته 100 تلفات زیات شوي دي ورځې موږ امنیتي ځواکونه هم په دو کې وژل کېږي او ډېر هغسې بد حالت دی دغه د اقتدار په کړیو کې هغه کلاګانو کې خیر و خیرات ته آرام د اطرافو د خلقو په ماتم زیاتې دومره هغه شول چې په ماتمونو ماړه شول مګر دلته په هغه سیاسي حلقو کې په سیاسي کړیو کې د ډېرو مبتذلو مسایلو نه پرته د ملي دغه سرنوشت په رابطو باندې نه خبره کوي نه غږ اوچتي مخکې جلالي صاحب هغه وکړه که د کونړ دغه وروستی پیښه په بل هر هیواد کې شوې وای ملي ناورین به په اعلان و حکومت به په تسوال لاندې و حکومت به کړی و او خارجیانو په مقابل کې چې دا وحشت د هغوی ترسره کړی د هغو په خلاف به ملي قیام جوړ و یعنې په مجموع کې موږ متاسفانه هره ورځ همدغسې د ده خبرونه خپاره کېږي خبره نه ده په ملي سطح یعنې خرابۍ ډېرې زیاتې دي متاسفانه د ملت په توګه دغه نشو کولی وخت ډېر وتلی بیخي زیات موږ په ډېر بد حالت کې یو دعا به هم کوو خدای دې وکړي چې دا موږ د څوک چې د لاره همدغه ده زیاته مننه کورم ودان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه مننه زه اوس پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل